دا خنزیر په ټولو حیواناتو کې ولې زیات پلیت دی؟ چاله ورځي د دې جواب درځي؟ خنزیر په تمامو پلیتو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل څه شی نشته. دا ولې؟ ځکه چې خنزیر بې غیرته دی. بې غیرته څنګه دی؟ دی چې د کومې خنزیرې ښځې سره جوړی او یو دریم خنزیر راشي او د ده په دې ښځه وخیږي، نو دی ورشي په ژبه باندې خنزیر پاک کی چې ښه دی وکړه چې زما په ښځه وخاتې. وایي په ایمان په پاکستان کې دا شته که نه؟ یارېږئ مه، سړی رست وي او ښځه یې مخکې سړي له لاس ورکړي، دا که نه ده؟ نو نن موږ د خنزیرانو نه بدتر یو. سړی ورسره روان وي د ډبلو ډله او ښځه یې جوړه کړې سینګار کړې، دا ټول سړي ورته ګوري. دا د خنزیر نه بدتر دی که نه دی؟ د چا ښځه چې 24 ګنټې پردي سړي د هغه تماشا کوي او هغې ته ګوري، دا د خنزیر نه بدتر دی که نه؟ ستا ښځه خو تا دپاره ده که نه؟ ستا ښځه خو خره نه ده چې هر خر دې پېښېږي. نن ستا ملک داسې شو. نن به په پاکستان کې چې په افغانستان کې اور بل دی او امریکا غوندې الله هلاک او تباه کا، پروردگار یې د صفحه هستی نه مټاو کا، الله یې د صفحه هستی نه مټاو کا. نن به په پاکستان کې چې د مسلمان درد په زړه کې وی، چا به واده کړی وی، چا به ډمان راوستی وی، چا به ډمې ګډې کړی وی، د دوی په ټي وي او په ټلویزیون باندې که د کابل غم ور سره وی، د کابل د رونو غم ور سره وی، چې هلته مړي پراته دي، ښځې ویرونه کوي لګیا دي، نو د دوی په ټي وي او په ریډیو باندې به تبلیغ کېده. نن مونږه داسې مونږ له به روټۍ خوند را کړی، مونږ به د چا پولاو تتري او تاسو کې به هم ډېر خلک د چا ودونه والي راغلي به یې. څه چل دی؟ کارډ یې راغلی، کارډ یې راغلی، کارډ دې راغلی که نه؟ کارډ په تا ومنډم، کارډ صحیح. بس چا اواز کړی نه وي چې ورته د سپي غوندې خوله واده کړي ورمنډه وي د بېګانه روټیونو خو چې پولاو دی. یو نه مې پوښتنه وکړه، مالکه دغې واده له تللی وي؟ ویل هو. ویل ډېره ښایسته حلوا وه پکې او قورمه وه پکې و، کوفتې وې پکې و، وریجې وې پکې و. دې نه غول خوراک ښه دی چې ویې خورئ، غول. دا د غولو لارۍ چې په دې سړک تېرېږي، چې دا ټوله لارۍ غول دې په خوله کې واچوم، په دې وخت کې د دې ودونو نه دا د غول خوراک ښه دی چې هلته په مسلمان اور بلیږي لګیا دی. 2 لکه هایټ باندې جهازونه پې راځي او بمباري پې کېږي او نن ته دلته پولاونو ته ناست یې. تا خدای هلاک که چې هلاک شي. ستا نمبر هم را روان دی، واجپای درته په ملا ټپی که یو غړم دلته په لنډۍ کې شوی یو غړم. نو دلته دې جومات کې ما ته طالبانو ویلې، ویل یاره مولانا صاحب ته دلته سمله. نو دلته بار د دې خانانو ځای کې مورچې کنستې وي، نو د شپې به چې ګوګو شو که نه، نو د ټولو خلکو به منډې کړې، مورچه کې به کېناست، داسې به ناست. یو پکې سر کل کړی و، نو هغه بل ورته وایي چې وازواني مرګ چې سر پټ کا. ویلې ولې؟ ویل پړک وهي هلته نه پاس نجات ونه ګوري. تاسو ما ته معلوم نه یې؟ پړک وهي ویل. نو پاس دې کوټه کې زه پروت وم، دلته دې جومات کې یو چترالی طالب و، نو ما ته اواز کوي، د شپې 2 بجې وي، ګوګو شو، چاله جاز راغی، ما ته وایي چې مولانا صاحب، مولانا صاحب، مولانا صاحب. ولې هلکه؟ ویل ګوګو شو، ګوګو شوله، مورچې ته رامنډې کړه. تاسو هغه اوس په دې جومات کې یو پټاخه خلاصوم، که تاسو ټولو ټیزونه وانه چول
او منډې په دې دروازه به یو بل باندې ورپرېوځي یو پټ هغه هم زړونه دي چې نن په جلال آباد او په کندهار کې او په کابل کې سینې بمونو ته نیولي هغه هم زړونه مونږ مثال څه دی ما خو بمبارۍ لیدلې دي په پاکستان کې د دې قوم حال مې هم لیدلی داسې چلو چې جړاګانو اتفاق وکړو چې اتفاق یې وکړو چې دا ټول خلک شوکي کوي نو دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم شوکي وکړو نو لاړه د یو جوارو په پټي کې 4-5 اجړاګان پټ کېناسته او یو اجړا چې دی هغه په لاره کې ودرېدو نو یو خر والا چېرته بار خرڅ کړی و پرې را روان و نو دا اجړا ور مخکې شوی دی خر ماما څه دي که څه در سره یې راکړه مونږ غله یو لاس شو کوو دا اجړاګان چې څنګه خبرې کوي که هغه ویل خر والا سره کوته کو پوه شو چې دا خو اجړا دی چې یو شړک یې ورکړو منډې کړې نور اجړاګانو ته ویې ویل خورې راپاسه یې پېژندو تاسو د کافرو پېژندلي یې هندو پېژندې دي پاکستانیانو به وي هندو سره سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو لوړ هندوان که سل پاپړ دي په یو لوړ به و نن هغه پاپړ راپاسي څه په مخه کړي یې په کشمیر کې هره ورځ اورئ که نه چې 10 مړه شو 15 مړه شو 10 مړه شو 20 مړه شو 30 مړه شو هغه پاپړو نن په مخه کړي یې که نه دوی دلته مونږ ته ملیشه او بارډر ګرځوي او په لاره یې داسې شی مې ښیي چې هغې ته څه بلا ویره ګرځي NG1 څه بلا دی NG1 او د اوسپنې ټوپه هم په سري په هغې د پاسه جاله یې مچولي دلته په مونږ داسې تېري آرام سهار مې ما یو ته داسې سر وخوځولو په آرام کې ای داسې کړه سر په آرام کې مونږ یې پېژندلي یو پېژندلي ټول کافر ملکونو مسلمان ملکونه پېژندلي چې دا بې غیرته دي دا روټي خلاص دي دی د تورې نه دي لاړه هغه خلک او وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ یغور دلاڑی چخلے بد عشر اند بوئی کولو اس کا عطر مگی ہم دائمینی بوئی تے ناراض ختم انسان معنا دا ده چې یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي تاسو وایئ په ایمان چې ستا ضرور په کور کې مړی شوی نو ته به خپل کور کې ډولکی وغږې نو مونږ او تاسو ټول د یو بیبي حوا او د آدم علیه السلام اولاد یو که نه نو ټول رونه یو که نه پلارم یو دی او مورم یو ده که نه ده نو زما ضرور په کور کې مړی شوی دی او زما په کور کې دوپړی غږي شرم داسې لعنت ملک ته پکار عزیزانو عرض مې داو چې عظیم انسان اله سړی جوړ شي چې هغه ګناه وکړي او بیا پښپیمان شي او اراده خدای ته د رجوع دې ځای باندې دا یو اعتراض دی چې الله پاک خپل حقوق خو خلقو ته معاف کړي د خدای دی چې څومره ګناه کړې ده نو درته معاف کړي چې دا غرض هغه اختیار لري د هغه ته څوک ویلی شي چې دا ولي لیکن د بنده حق چې دی هغه خدای نه معاف کوي اب بنده په خپله معاف کوي دلته قتل چې دی دا خو د بنده حق دی هغه 100 واړه مړي به دته معافي کوي نو هله به دی معاف کېږي که نه به کېږي نو څنګه خدای پاک معاف کړو علماء لیکي چې یو حقوق الله دی او یو حقوق العباد دی دا الله حقوق چې دی هغه په توبه معاف شي
او د بنده حقوق چې دي په توبه نه معاف کیږي، هغه با بنده درته معافي کوي، نو اله به ته معاف کیږي. دا خو حقوق العباد. علما وایي چې الله د چا د بخنه اراده وکي نو داغه بخنه ته به یو وجه جوړه کی، وجه به دا جوړه کی چې دا سره چې دا کم قتل شوی دی دته به په جنت کې یو ځای وخی، نو دی به تقاضا وکي چې خدایا دا ځای مال راکا، نو الله به ورته وایي چې دې سړي ته معافي وکړه نو دا ځای به درکړم. نو دی به دا غزه متعلق دومره په اشتیاق کی وای بچیا الله ما د تسلسل معافي کړي دا خدا ځای مال راک. نو په دې رنگ به الله حقوق العباد چې وغواړي نو به معاف. تاسو خیال راکړئ. نو عرض میں داو چې انسان کامل سره ال جوړ شي چې هغه کې دا ماده پیدا شي چې په تیر شو ټولو بدو باندې خپېمان شي او خدای ته رجوع. عزیزانو د صحابه او ژوند تاسو وګورئ. حضرت عمر توره رئیس دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پرې کولو پسې را روان او پیغمبر د زړه په سترګو ولید او توبه یې وایسته او لا اله الا الله. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. یو سوال دا دی چې دا رجب میاشت وا تقریبا 13 شو. عام طور باندې د میاشت کې خلک زکات وباسي او زکات چې دی هغه په چا باندې کیږي؟ نو زکات د پاره نصاب چې دی هغه 6.5 روپۍ دي. 6.5 روپۍ چې چا سره نغدي وي او د ټولو ضرورتونو نه بچت پاغه باندې کال تیر شي نو هغه کې به بیا 2.5% زکات ورکړي. سلو پسې 2.5 زرو پسې 25 سلور زرو پسې تو شوي سل او 2 زرو پسې 50 او 500 پسې 12.5 نو 1.5 سل او 12.5 1 سل او 2.5 روپے اتانی دا 10.5 روپو زکات کی. چا سره چې بیا زیاتی وی لکوی هغه پسې 2.5 روپے راسه ور پسې شماري. نو زکات نصاب چې د عزیزانو هغه 50.5 تولې سپین زر دي او 9.5 تولې سره زر دي. که یو سړي سره نقد نصاب هم وي او بیا یو تولا سپین زری نو ام دا باغې سره یو ځای کوي او یو تولا سره زر وي نو دا باغې سره یو ځای کوي او حساب به لګي او 2.5% په حساب به ورکړي. دا د زکات د سوال کوونکی جواب. دویمه خبر عزیزانو دا ده چې اوس که په ریډیو باندې اوري او که د دوی په دې ټلویزیون باندې اوري او که د دوی په اخبارونو باندې ګوري نو بغیر د دهشتګرد نه بل ټکی نشته. دهشتګرد دی او دهشتګرد دی، دهشتګرد دی او دهشتګرد دی،
د دوی مطلب دا دی چې دهشتګرد هغه سړی ته وایي چې هغه بې ګناه یو سړی مړ کړي. تاسو په ایمان ووایئ چې نن پر روی زمین باندې د امریکې نه لوی دهشتګرد بل څوک دی او د هغې نه لوی ذلیل او ظالم ملک بل څوک. دهشتګرد خو دا معنا ده چې بې ګناه سړی وجل کنه. نو کابل کم ظلم امریکې سره کړی دی؟ امریکا خو دی یا عدالتن یا په دوه کسو کې ثابته کی چې افغانستان په امریکا کې یو چرګه مړه کړي او نن هره ورځ لس زل بمبارۍ په قندهار او په افغانستان او په جلال آباد باندې لس زله بمبارۍ کی او بے گناہ ماشومان زنانا سپینګيري دا پکې مړ کی. نو الله پاک دې دا مسلمان ملکونه په خبر ګستر ګوړاندې کی چې پټه پوکی او نظر نه لګي. نن دا ټول خاموش دي او دا نه وایي چې ته د دهشتګردۍ نوم ملې نو ظالمه تا نه لوی دهشتګرد بل څوک دی. او بیا بې ګناه یو سړی مړ کول دا د قرآن فیصله ده چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. چا چې یو مسلمان بے گناہ قتل کړو نو د دې سزا به صحیح د دې سزا به جهنم وي او جهنم به څنګه خالدا فيها ټول عمر به په جهنم کې پروت. بیا دا د قرآن نه ثابت ده چې من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا. چا چې یو مسلمان د مرګ نه بچ کو د دې اجر به دومره لکه دا ټوله دنیا د ځمکې په سر د مرګ نه بچ کړي. من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا. چا چې یو انسان بے گناہ قتل کړو د دې سزا بدای لکه د ځمکې په سر تمام بنی نوع انسان چې دی دا ټول مړ د یو په سر کې به ګناه دومره وي لکه چې د ځمکې په سر بنی نوع انسان نه پرېښی دا ټولې وجلي. نن امریکا د یو په بدل کې د ټولې دنیا قاتل دی او کنه د ټولې دنیا. نو عزیزانو نن هغه د ټولې دنیا قاتل هغه مونږه دوست ګڼو او مونږ ورته دوست وایو. د ټولې دنیا قاتل ته چې څوک دوست وایي د دغه نم لوی د کافر بچی بل څوک نشته. عزیزانو د خدای نظام دی. تپوس شو چې شهید دی چې په ګولۍ ولګي یا په توره ووالی شي په دغه وخت کې خو به د ګولۍ لګېدلی ځای یا د تورې وهلی ځای ډېر درد کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه شهید چې
په ګولیو لګي یا په توره ووالی شي یا په بم کې والوزي. د ده دا زخم دومره دردم نه کوي لکه د ډېرې ازغۍ چې د سړي په بدن کې لاړ شي، دومره دردم نه کوي. او د ساه وتو سره د روح چې دی هغه بیا په جنت کې داخلي. عزیزانو د شهید رتبه چې ده هغه په پیغمبرای پسې دویمه درجه ده. نو نن که صحابه د کابل په ځمکه باندې شهیدان شوي او تر اوسه پې پراته دي، نو د افغانستان په تقدیر کې الله پیغمبرای پسې دویمه درجه لیکلې ده د هغې په تقدیر. بیا د هغې د حوصلې ته ګوره چې په ایمان درته وایم چې په روپۍ کې ټیډي پیسه ټول افغانستان ګبراو نه دی بالکل. هره شپه پې سو بمبار. زمونږ دا ملک څه وایي کہ بمباری ہوئی اور آگ کے شعلے بڑھ اٹھے اور بموں کی آواز بڑی دور دور تک سنائی دی گئی. اسلام دیتا ہوئی، مسلمانی دیتا ہوئی، مسلمانی خو دیتا ہوئی چې په مشرق کې واورې چې د یو سړي په سر باندې درد دی او ته په مغرب کې اوسېږې او ته ورسره په تبه ځان ونه نیسې نو تاړو مسلمان نه. اوس اول په دې پلیتستان کې تاسو وګورئ ودونه دي صاحب، دا میاشتې راختلې ده صاحب، بل دی او ګډا ده او هلکان دي او ښځې دي او ډمې دي. سهار رانه چا تپوس وکړو بیګا هم په دې واده کې ډمې ګډې دي. مالې خو کن شیخ سعدی صاحب وایي چې هر ګناهې کې کنی در شب یدین بکن، ہر گناہ کی کنی در شب یدین بکن تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی. او یار گناہ چکے ند جمعے پشپے کوا، ار گناہ چکے ند جمعے پشپے کوا بولے تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی. چې په جهنم کې د دوزخیانو صدر ہوئی کن جمعه پشپا گناہ کوا د خنزیر بچیا چې کم از کم التم در تلویا رتبه ملو شي چې د دوزخیانو صدر خوی کن. زه خو ګورم دا قوم ودونو تروان دی د ګلونو هغه ګنټې په کاغذ کې توکړې اغستی دا بنی آدم دی. رحمان بابا وای که ظاهر میں د سړو دی زه سکړما، که ظاهر میں د سړو دی زه سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. که ظاهر میں شکل د سړی دی او زه په معنا کې سپی یم. مونږ مانوي سپی خریو